الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده وقال النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة أشد من الزنا وفي رواية إن الغيبة أشد من الزنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان محترم، نن دی غیبت په حوالی سره څه گزارشات دي. دو قسم ته حقوق دي چې وتیل شي حقوق الله او بل تیل شي حقوق العباد. حقوق الله او حقوق تیل شي چې کوم دی الله جل شانه حق په بندا باندې لازم شوی وي او دې د بیا حقوق الله یې شي. دویم حق هغه دا چې هغه تیل شي حقوق العباد. حقوق العباد هغه حقوق تیل شي دا هغه حق تیل شي چې کوم الله جل شانه دی بندا په بندا باندې لازم کړي. لہذا دی په حواله سره چې دی حقوق الله څخه حکم دا او دی حقوق العباد څخه حکم دا. حقوق الله حکم دا کچری الله جل شانه خپل مرزه سره بندا ته مفعول غواړي نسوکم نشتا چې الله نه پختنو کی. او حقوق العباد هغه تیلی شي چې کوم حق دی بندا وي او دی بندا حق دی الله جل شانه په مرزه بیان وي، بلکې دا دی بندا مرزي دا کو غوړي خپل بندا ته معاف کی او کاغه نه غواړي نه بندا ته معاف کول نه کول غواړي نه بالکل نشي کولای. یعنی مقصد دا شروع چې حقوق الله هغه هم په خپل ځای باندې قابل اهمیت ده او حقوق العباد هم په خپل ځای باندې قابل اهمیت دي. خودره دا چې حقوق الله نزيات اهمیت قابل حقوق العباد دي. المنز کول آسان کار دا، روزانی ول آسان کار دي، امدرنګي ذکر اذکار تلاوت امدرنګي نور عبادات کول دا آسان دي. لیکن دی سرا متعلق شیان چې حقوق العباد دي دی باندا کوم حقوق دي هغه نه ځان ستل دا هم اهم او بنیادی شی دي. ځکه کچری یو سړی د المنز نه دی کړ او د المنز ګناګار دا نو په دغه صورت کې دا شی کې دلی شي چې الله جل شانو خپل رحم سره او عزت دی رحمت بنیاد باندې هغه معاف کړي. لقد الله جل شانو رحمت انتها درجه څخه دا وسیله نو دي وجنا سبقت رحمتي على غضبي. آپ علیہ السلام فرمائی چې الله فرمائی چې د ما رحمت په د ما په غضب باندې زیات نو وسعتي رحمت په بنیاد باندې الله پاک رحمت په جوش کې راشي او دا بندا معاف کی. لیکن حقوق العباد دا الله پاک پورا پرې نه معاف کوي سو پرې چې بندا هغه حقوق معاف کړي نه وي. ردی وجنا د بندا حقوق انتهایی زیات او ډیر زیات کې دوی وجنا هم د دې اهمیت هم زیات. باس یاد دسی چې مونږه دی بندا حقوق څو مخصوص ګڼلې دي. یره جی دا فلانی
دا مال دا لحاظ دا دی حق تا اوس دینه دا شی عصب کو نو دا دی حقوق العباد کی کمی ده یا یو سړی دا هغه څوک دا دکان مال دا هغه مال تاونه په زور واغسو نو دغه حق تا او تا دغه حق کی څوک کو تا یو کړل نو مونږه شیان مال سره ټول شیان متعلق ګرځولي حالانکه حقوق صرف مال سره متعلق نه دي دینه علاوه هم دی بنده حقوق شته مونږ تاسو دی بنده حقوق څنګه طریقې سره حاصل کوو یعنی مطلب دا چې یو سړي عزت دا دی بنده حق تا او بل کس ولګي دغه بندا حق دغه عزت خراب کینو دا هم څه ده دغه حق کی کوتاهی کوي مجلس کې مون تاسو کینو او دیو مسلمان دی بل مسلمان غیبت کوي اوس دا غیبت کول دا دی بندا حقوق خوړل دي او دی بندا حقوق خوړل شریعت دا منع ګرځولي دي وجنه غیبت فرمایي چې غیبت چیشته وایي شي غیبت هغه شی دی چې یو کس دی بل کس پسې پشت ایواده سي خبره وکي کچره هغه کس ته پته ولګیدله نه کس په هغه باندې ناراض کیږي او هغه په هغه باندې پریشان کیږي نو دغه شی ته بیا غیبت ویل شي اوس دا غیبت څه ده او دا غیبت دس یو شی ده چې دا دی بندا یو حق ده لہذا دی بندا حق کچره یو سړی دی بلچا غیبت وکړلو نو غیبت په بنیاد باندې بودا سړی سي ګناګار شي یعنی مقصد دا دا اگر چې اغا صفات اغا خامی اغا کس کی موجود ولی نه بیا هم هغه پسې غږیدل دا غیبت کی راځي او کچری هغه کی دا یو صفت موجود نه وو او تا هغه شی بیانول چې فلانه سړی د سیده فلانه څنګه ودکار دی یې داغه دی هغه دی مختلف قسم دا شیان دي منسوب کړي نو په دغه صورت کې به دې غیبت نشي یا به دې بهتان نشي یعنی مقصد دا دا کچری هغه صفات هغه خامی هغه خوبه په کس کې موجود وي او ته دی هغه ولا تذکرہ چاته کوي چې فلانه کس خد سیدا فلانه د سیدا نو شریعت دې غیبت یې شي او لہذا غیبت څنګه دا شریعت نصوص سره نصوص قطعیه سره منل ولا يعتب بعضكم بعضا الله فرمایي چې تاسو غیبت یو بل مکوي آیا تاسو دا خبره پسند کوي ایا یاکل لحم اخی فقرهتموه چې یو کس کوم دا یا یو تاسو کوم دا یو کس هغه خوراک د خپل مردا ورور خوراک وخه وخوري دا تاسو پسند کوي چې ورور دی هم وي او مردا هم وي او تاسو دی هغه وخه خوري آیا تاسو ته څنګه لګي لکه څنګه هغه نه تاسو کرکا او هغه نه تاسو ګین مخصوصوي او تاسو ته بدلایي اندرنګ غیبت دی بل مسلمان کول داندسي ګناه لري لکه څنګه دا نو غیبت کول شرعي نصوص سره دا منع ده او مونږ نن سبا څنګه هر مجلس غیبت نه څنګه یو تزیین جوړ شوی دی وکاسان کې نه دریم کس غیبت و شروع شي خو دې جبه منی مونږ تاسو سس نه کو خو جبه منی مونږ مسلمانانو عزت څنګه ستر کې سره خرابو او چې کینو مجلس کې نو بس جی څنګه فلانه د سې دی او فلانه د سې دی او فلانه د سې دی او فلانه د سې ټول صفات دی هغه ولا خامي بینول شروع شي او کې دا خامي دی او کې دا خامي دی آیا چې مونږ دا خبره سوچ کړه ده چې مونږ د لک بزانو دې هم سوچ خو کنه چې مونږ کوم خو به دې مونږ کوم خامې دي الله جل شانه هر انسان ته غوونه هم ور کړی دي او جبه هم ور کړی لیکن جبه انسان ته یو جبه ملاو شي او غوونه ته دو ور کړی نو علما دې حکمت بیان کوي چې دې وجه دا چې د ذات خبري واورا او لک شان دی غږی ځکه کچېری څوک دا د جبه تا کنټرول کې را نه وستلا نو به دا ډیر څوک دا مصیبت او ډیر د آفت ولا شي دیو جنا فرمایي چې جرمه صغیر و جرمه کبیر یعنی مقصد دا دا چې جسم په اعتبار سره ډیر وړه شانتی دا لیکن چې کله دغه جرم وګوري نو جرم یې څنګه ډیر لوی شي دی وجنا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کله مجلس کې بناسو نه خپل جبه به سیونی ولا د سره کې وی ولا جبه را ځان طرفه رکینچ کړه او نو صحابه بو تو فرمایي چې ایمل المؤمنین دا څه کوي ته خپل جبه څنګه راکاږي او زور ور کوي تکلیف ور کوي دا ولې کوي نه هوتي چې ولې بده سینه کو چې دي جبه د لاسا ډیر خلک څنګه جهنم ته لاړ شي یعنی ډیر خلک دي جبه دي جرم دی وجنا اگر کا جسم په اعتبار سره ډیر وړه شان دي لیکن چې هغه جرم ته وګوري د مسلمان عزت مسلمان پسې بدریت مسلمان ته بی ایمان یل کمینا یل ذلیل یل څنګه الفاظ موږ په زبان څخه نن سبا عادت
مسلمان وي ایمان ډکی موږ ته ډیر بے ایمان دی مسلمان یې موږ ته ډیر ذلیل دی مسلمان یې موږ ته څه بدرد وای او مطلب دی چې ګالی ګلوچ او مختلف قسم د الفاظ په دې ژبه سره موږ تاسو ادا کوو اوس دغه ټول غیبت کې راځي نو لہذا غیبت په حواله سره به صحابه رضوان الله اجمعین انتهایی درجه څخه احتیاط کول او دا بیماری څخه موږ زنانو کې هم ډیر زیات مقدار کې موجودي مجلس هر مجلس کې څخه دا زیب و زینت بس غیبت جوړ شوی دی چې هغه څخه چرته مجلس کې کینی بس زیات کار شوی بس ساز بهو ولا څخه دا هغه مسله شروع شي او خوخي او نګور څخه دا تذکرہ هر چا سره کوي پیجندی او کنه پیجندی هو بس وتا ولا غیبت کوي او دسی دا او دسی مختلف قسم ته الفاظ استعمالي او دی خبره سوچ نه وی چې آیا دغه الفاظ ادا کوم نه دغه الفاظ ټیک دي او ټیک نه دي الفاظ ادا کول په اعتبار سره د دې مسلمان دا عزت زو لټاو کوم خرابوم آیا داد مادي پر جایز دی او کو جایز نه دي د دې وجنا غیبت نه کوم دا شریعت ډیر زیات سخت تاکید فرمایي اور رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان مبارک تا الغیبت اشد من الزنا غیبت سے دا زنا نه زیات سخت ولی علماء لیکلي دي چې اصل کې وجه دا ده چې غیبت د دې تعلق ته حقوق العباد سره او د زنا تعلق ته حقوق الله سره او لہذا دی وجنا حقوق العباد په درجه کې د حقوق الله نه زیات دي او چې کله دی حقوق العباد درجه د حقوق الله نه زیاته ده د دې وجنا الله پاک دا څخه ډېر سب ګرځول دي ولی ځکه چې حقوق العباد حقوق الله یو سړی حقوق الله پامال کړی وي نو الله جل شانو معافي کې دلی شي الله پاک خپل رحمت په بنیاد به معاف کی لیکن حقوق العباد تر اوره په نه معاف کیږي څو پرې چې بندا انسان معاف کړی دی موږ تاسو غیبت په حواله سره انتهایی څخه محتاط زبان استعمالو بدر دیل چا پسې غیبت کول چا پسې الفاظ استعمالول سخت قسم د الفاظ گالی گلوچ کول دا ټول څه دي دا ډېر نقصان ول شي او د دې ټول تعلق د ژبه سره که انسان ژبه صحیح طریقې سره استعماليږي نو په دغه صورت کې خدای انسان کامیابی کامران وي او کچې د انسان ژبه صحیح استعمال نه کوي او کس ډیر زیات کثرت سره غږیږي نو د دې خلینه ډیر زیات غلطي به وځي دینو فرمایي من کثر لغته کثرت غلطه کوم سړی چې زیات لغت کوي زیات خبري کوي یا خلینه زیات غلطي وځي یا په کوم دا زبان په اعتبار سره هم غلطي کوي الفاظ به غلط وځي او همدارنګه چې کوم دا الفاظ دی ګناه ولا غلطي به هم دي لا دي شبه نه وځي نو لہذا غیبت دا ډیر انتهایی شانیه او ډیر زیات سخت قسم دا شی دی دیو جن حضرات صحابه کرام رضوان الله اجمعین وو د دې ډیر زیات احتیاط کول لکه ما تاسو وخت حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه واقعا ذکر کړه چې انتهایی احتیاط وکولو جبه بار بار رکیچ کوله بار بار به کوم دا ځان طرفه به کینچ کړه بیا به غنبات خطاب وته فرمایي چې تا تعالی سب ډیر خلک څنګه جهنم تلاړ شي ځکه دا حقوق العباد حدیث مبارکہ کې رضی آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو چې تاسو ته پته شته چې کوم کس ډیر زیات غریب دی صحابه او ته فرمایي یا رسول الله غریب کومه هغه سړی ته وایي چې اکثر مال درهم دنانیر موجود نه وي نو ته موږ غریب وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قیامت پورې زیو غریب سړی هغه ته ویشي چې دور زیات نکي براوړي چې کچري په غر باندې برکېګ دی ولې شي نو غر به هم لاندې دبش اب هم څوک لاندې کیږي دور زیات نکي براوړي لیکن چاته بھی بدردی وی چا باندې بھی الزام لګولې وی او چا بھی تهمت لګولې وی آمدنه کې څنګه چاته بھی سپک قتلی وی سپک الفاظ بھی استعمال کړی وی دغه دی وجنا د دې سړی نه بو نکیر خستل شي هغه کس تبر کول شي یو کس براشي چې ماته ډیر بدردی ویلې دي نه هغه دې کس نه نکیر خستل شي اختبار کړل شي او ما الزام لګولا نکیر خستل شي اختبار کړل شي آمدنه کې ماته سپک ویلې دي نو دې وجنا باندې نکیر خستل اختبار واچول شي حتی چې د څور نکې دي دا ټول ختم شي او بیا به هم کسان رضی او بار بار به چې متدسی دي جبل راسه متد الفاظ استعمال کړي نو حدیث مبارکه کې رضی چې آخر به دسی کیفیت شروع شي چې نکې خو ختم شي بیا به د خلکو
د او خلکو چې کوم کسان راغلي دي کوم ګناهونه وي او په دې سړي باندې بار چول شروع شي او ګناهونه به چوي خطا کې دوره ګناهونه بواچي چې دا کس بر واخسته شي اخر به جهنم ته واچي شي اعمال خې دوره زیات کړیو چې جنت مستحق او جنت کې هم اعلی پیمانه پر دې مکمل دي لیکن بل طرف یې نقصان کړو او نقصان دا وکړه چې خلکو غیبت او خلکو ته بد ردی لیو لدی دې وجنه دا انسان سره انتهایی درجه غریب وګرځي اوس سره سوچو کی چې موږ سور اعمال کو او سور څخه اعمال نقصان کو اعمال کول آسان ده لیکن اعمال زې کول دا ډیر زیات خسرې ول شي یو سړی د سبحان الله ویلو موږ تاسو یې چې جنت کی تا ایوا ونه ولګول شي سبحان الله یو پیر کی نیک عمل کول سره الله پاک لز گنا څخه اجر کی من جاء بالحسنه فله 10 امثالها چاچی وانی کی وکړه هغه ته لز گنا الله پاک اجر ورکي اوس سوچ وکا یو المز کول سره لز المنذر اجر ده یو سبحان الله سره لز گنا څخه دا سبحان الله اجر ملويږي لیکن بل طرف ولګي دی چا د څخه دا بیزتی وکړه او چاته دی بدر دویلو نو په دې بنیاد باندې نو سړی څخه سور عمل بیا څو ګرځي خراب ګرځي نن سبا مونږ تاسو دی غیبت حالانکه غیبت صرف الفاظ او ژبه سره د کول دي نه شي یو کس ناستا او بل کس تاسو کو هغه ته اشاره وکړه چې دا وګوره پستر کو سره اشاره وکړه یا دی ژبه سره ته اشاره وکړه دیغه بدی بیان کړه یا مثال د نن سبا لکه جدید دور کې تاسو ګرځو چې خلک څنګه دا په نیټ او انټرنیټ باندې یو شی فیسبوک باندې هغه شیر کی او بیا موږ تاسو لاندې هغه باندې کمنټ کوو او بد رد کو هغه باندې الفاظ استعمالو هغه صرف د مونږه خولې دی پاره یو شی واچي لکه څنګه یو سړی څنګه دا چاته یو شی ورواچي او بیا په هغه باندې خلک شروع شي بیا موږ تاسو څنګه هغه باندې یاد دا دسي دی او دا دسي دی دسي دی یعنی معنا دا دا چې مسله دی هغه دا موږ تاسو خپل طرف ځان ګرنګر موږ تاسو مفت کی ځان ګرنګر موږ ته څه حق حاصل ده چې موږ د یو سړي متعلق بد رد وایو یو شی متعلق شریعت صرف اور صرف په یو ځای کې تا ته د غیبت اجازه درکړه ده چې کوم ځکه د مسلمان عزت پامال کیږي او عزت خرابيږي او ته دا غواړي چې دا کستا د دې پته ولګيږي یو کس بدري کسان ناست او هغه څه میټینګ او داسې مشوره وکړه چې موږ د فلاني عزت به خرابو موږ به داسې کو یا کس په قتل کو او دې خبره تا ته پته ولګي د دې خبرې شورا کول دي پاره چې د خلق دغه کسانو دغه نقصان خلکو ته پته ولګي او تا خبرې افشا وکړه خبره دې ذکر کړه خلکو مکه دې ذکر کړه فلانای داسې کستا او ظالم دا داسې ذکر کوي او شریعت تا ته د دې خبرې اجازه درکړي لیکن دینه هټ کر تا ته د یو سړي متعلق خپل رائے پیش کول دا د دې خبر تا ته حق نه درکړي چې ته شروع شه د څنګه د خواخوي ځانا شتر به مهار جوړ کا څه بس کوم بل ازي مال تاسو بیان کا نو ګوي کې دا بندا تا خپل پیدا کړی دا او ته شروعي بنیاد باندې خبرې کوي موږ څنګه بد الفاظ استعمالو سوره کبیر الفاظ استعمالو حالانکه دې خبره ته موږ سوچ نه کوو کم از کم دې خبره موږ تاسو لږ سوچ کول پکار دي صدا ټول کارونه چې کېږي موږ تاسو اعمال دی وجنه کېږي اعمالکم وعمالکم د تاسو اعمال د تاسو حکمرانان دي اوس دلته کې کوم دا چې کله موږ عمل خراب ده ظاهره خبره موږ باندې بهر قسم ته خلق راځي مختلف شکلونه ته راځي دا خدي موږ اعمال بیکار دي چې موږ عمل بیکار کوو نه لہذا دی وجنه موږ باندې مختلف قسم ته راځي بیا موږ ته دې خبره څخه حق حاصل لا چې یو کار خپل وکړو او بیا الټا څخه په خلکو باندې الزام ونه نو دې وجنه عزت منو دا د چونګي شرعي مسله ده نو شرعي مسلې په بنیاد باندې موږ تاسو دې خبره ډیر زیات خیال سو کله هم څه کوم دا موږ سوشل میډیا استعمالو اخ هم د غیبت دا یو قسم ده دا خبر سوچونه کی چې دا بس غوته ټکاو دا غیبت نه ده غیبت تعلق جبی سره ده ها غیبت تعلق هر هغه شی سره یا چې بل مسلمان ته هغه تکلیف راځي کاغه ته غوته استعمال کوي کته دي جبی استعمال کوي کته پستر ګسره خلکو ته اشاره کوي یا څه که هم کې دا ټول غیبت کې راځي لہذا دا خدای هر دور کې مختلف قسم ته د غیبت شکلونه دي دا هم ممکن ته چې دینه ورستا په نور دورونو کې نور زمانو کې داسې قسمونه پیدا شي چې اب دور اب هم د غیبت یو قسم دي د دې وجنا عزتمنو حال پیدا کولو چې غیبت څخه د انتهایی نقصان دی شي او کچېری مونږ تاسو د غیبت نه ځان څخه بچ نه کړلو نه اخیر به څخه د انجام راشي چې دغه ور او دغه نقصان مونږ تاسو تر راسي لکه ما تاسو ارزو کړلو چې تا د غیبت یو سړی وکړلو دغه نقصان خاطر تا ور نه کړلو نقصان ځان تا ور کړلو
نیکی کول آسان کارو لیکن نیکی ځای کول دا ډېر مشکل کار دی ځکه نیکی وړل دی وجنه الله پاک قرآن کې موږ ته څه فرمایي من جاء بالحسنة فله 10 امثالها چا ماته نیکی راوړله داسې نه وایي چا نیکی وکړله نیکی کول آسان کار ده نیکی کدی چکم دا 2 منټو کې چکم دا دنیا نیکی لکونه کول شي لارې ته وتی بازار ته وتی دعا دی وړه 10 لاکھ نیکی ملاو شولې اوس 10 لاکھ نیکی په یو دعا سره تا ته ملاو شولې لیکن بل طرفه دی مسلمان بیزتی وکړله مسلمان دی غیبت وکړلو او مسلمان ته بدر دویلو نل دې دی وجنه تاسو کوم نیکی چکم د دسی سیزي لکه څنګه ور چکم دا خاشاک لره چکم څه کوي سیزوي دې دی وجنه خپل ژبه باندې کنټرول ساتل خپل ژبه څخه دا کنټرول کې وستل همدارنګه خپل ځان همیشه دی پر ګناګار ګڼل بل مسلمان نه خو ګمان کول دا یو بنیادی شی دی غیبت کوم دا چا بیزتی کول دا ټول څه دی ما تاسو ته مخکې دا ذکر وکړو چې الله پاک ادي وجنه انسان ته د ژبه یو ور کړی دا او حقونه دوا ور کړی دې حکمت علماء دا بیني چې وجه هم دادا چې دی انسان ته د ډیر ورېدلو پکار دی چې ډیر زیاتی خبرې دی الله ولا واوري او همدارنګه چې کوم دا چې کوم ځکه استعمال دی ژبې الته کې چې کوم دا کم نه کم درجه کې استعمال وکړي بس غیبت کول یا غیبت مجلس کې کنستل دا ډوړ یو درجه ده یو سړی دا چې کوم دا چې غیبت کوي تن ناسي استاد ته پته ده چې غیبت دا ګناه ده نو تا ته بکار ده چې دا مجلس ته پرېږ دوا او چت شدید مجلس کې پورا پرې دی مجلس کې دوباره مرزه ته سو پرې دا مجلس په غیبت نه بند شوی دی اول خدي ترغیب ورکا په ژبه باندې وته وای چې دا کار مکول سي قبل فرض نه منلو نغلی شان دي څنګه پوچت شي او ال تک چې مجلس کې شرکت مکو نو دی وجه نه غیبت کول یا غیبت مجلس اٹینډ کول دا دوړو څنګه دی خبره ده دی وجه نه اتمنو الله پاک مونږ تاسو ته یو مقرر کړی دا یو مهلت یې راکړه دا یو زمانہ ملاوي شي ډیر مختصر زمانہ ده او ډیر زمانہ هم تیر هم کړه پته نه لګي سورج جمدن په پاتې ظاهري اعتبار سره خندا رسول الله فرمایي چې عمر امتي بين 60 و 70 دي ما عمر دي ما دي امت ول عمرونه سي شپتو او یا کل منس کی زیات نه زیات بسره بي اسی هم دي مرخ هیڅ پته نه لګي خو زیات نه زند شپتا او یا کالا نه که اکثر تیمونه مون تاسو تیر کړی اوس د لک شانتي ژوندون دا د ما باقي ژوندون کم اس کم دا خدي الله جل شون پیتاعت ونی او تیر کوګل او کدا هم نه کو نو بیا قیامت کې چې کوم الله پاک ته موږ جواب ورکړو کوم شی چې موږ وس کی کم اس کم چې هغه موږ تاسو اختیار کو بیا الله جل شانو هغه شیانو هم توفیق کوي چې کوم دې موږ وسنه سوي بهر ته الله جل شانو عمل کولو توفیق نصیب فرمای واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین الحمد لله